ګرانو کتونکو عطاورحمان صاحب د جمعیت علماء اسلام صوبایي امیر او سینیټر هغه هم په دغه غم کې چارسدوالو سره پښتنو دغه خلکو سره موجود دی. نن په چارسده کې یو ډېر لوی ماتم دی. ټوله ضلع دا په تاریخ کې په لومبني ځل د جمعیت علماء اسلام د وینا نه بغیر دکاندارانو بنده کړې ده. نو په رڼا ورځ باندې دغه کومه واقعه چې راغلې ده، عالم هغه عالم چې دغه بیان په دغه یهودي لابي باندې ډیر بد پریوتی دی او د هغې نه پس په سوشل میډیا باندې یو یلغار او یو غوبل یې شروع کړو، اخره کې رانه یوړو. مولانا صاحب د شیخ صاحب دغه په رڼا ورځ باندې دلته کې په دغه ضلع کې مونږ وروي سیف سیټي دا د 6 کروڑو پراجیکټ دی. نن چې واقعه راغله نو نه سیف سیټي وه، نه کیمرا وه، نه څه بل څه. مولانا صاحب رانه یوړو دي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. یقینا حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب نور الله مرقده هغوی شخصیت او هغوی علمی حیثیت چې کوم دی هغه یو مسلم حیثیت او جمعیت علماء اسلام مرکزی شورا رکن هم و، زمونږه صوبایي جمعیت علماء اسلام سرپرست هم و. نو جمعیت علماء اسلام خو د خپل مشر نه محرومه شو او مونږ چې هر څومره جړا وکړو هغه شخصیت بیا نشي راتلی. الله رب العالمین دې د ده دا شهادت قبول او منظور وګرځوي. الله رب العالمین دې د هغې دا شهادت قبول کړي او یقینا ډېرې مودې پورې د ده دا خلا پور کول دا به ډېره ګرانه وي. مونږه چې هر څومره کوشش وکړو د شیخ صاحب هغه علمي مقام ته نشو رسېدی او شیخ صاحب چې څنګه زمونږ سرپرستي کوله نن مونږه د هغه د سرپرستۍ نه محرومه یو. به هر کیف مونږه نن هغې د خاندان سره د هغه بچو سره تعزیت دپاره راغلي یو. ګو چې مونږه په خپله ځان داسې ګڼو چې دا خلک مونږ ته تعزیت کوي، ولې چې شیخ صاحب زمونږ نه څه جدا نه و، زمونږ په مشرانو کې و. الله رب العالمین دې د هغه دنیا روښانه کړي او الله رب العالمین دې د شهادت قبول کړي. زمونږ د صوبې حالاتو کې زه اوس دلته راتلو نه مخکې آی جي صاحب ته هم ورغلی وم او هغه ته مې هم دا وویل چې لکه مونږ به کوم وخته پورې دا واقعات داسې برداشت کوو او کوم وخته پورې به مونږ دا قربانۍ ورکوو. څه لیمټ شته، څه حد شته که نه شته. په هر کیف مونږ ورته ویو چې دا ستاسې ذمهداري ده چې فی الفور مونږ ته د دې هغه قاتلانو د هغې معلومات راکړئ چې شیخ صاحب چا مړ کړو، ولې مړ کړو، په څه وجه یې مړ کړو. که دا ګرفتارۍ وشي نو ډېره ښه ده. نور هسې خو مونږ د سبا په ټولې صوبه کې د احتجاج اعلان کړی دی او انشاءالله په ټولې صوبه کې په ټولو ضلعو کې به هیډ کوارټر باندې احتجاجي مظاهرې کېږي. نو ستاسې د دې چینل په وساطت هم ملګرو ته دا وینا کوو چې سبا راوځي او حکومت ته هم هغوی ته هم دا زورونه ورکړي چې د شیخ صاحب د شهادت او د هغه مرګ متعلق تپوس وشي چې آخر ولې دا ظلم جمعیت علماء اسلام سره شروع. مولانا صاحب په کومه صوبه کې چې جون کو د هغې وزیر اعلی وایي د کور کمانډر په کور باندې حمله ولې نه کېږي، په بل ځای ولې نه کېږي، په هغه څه عجیبه دا یو شمېر علما چې کوم دی نو ټارګېټ شو. نو په دې خله باندې چې یو صوبه کې ته حکومت ویني د امن دپاره دوی څه کردار دی؟ خو مونږ پرون نن هم هلته پرس والو ته هم وویل چې په صوبې کې حکومت نشته دی. صوبه دغو دهشتګردو ته حواله ده. یعنې ته سوچ وکړه چې پرون هلته حیات آباد کې
دا خلک راوتي دي او په روډونو باندې خلک ودروي او هغه کوي چې یو ځل د صوبې په مرکزي شهر کې هم دا حالات وي نو زه به سبا د بل چا نه څه ګیله وکړم. خو نن چې جمعیت علما اسلام غوښتل نو زه خو ما داسې کتل چې 400 به واره به دومره علم روتو دومره پرمنۍ او دغې ورکو نو خو دغه شانتې حالات دوی بیا غواړي لکه اوس د نورو پارټو د جمعیت هغه فرق نن موږ ته وکتل چې یاره دغه نو مای شي و نور واقعیت شي او نن چې کوم دی په هسپتال کې پر ځای کې د جمعیت مشرانو چې کوم دی د پرامن دغه کو کنه نو په دې خپل باندې څه وایي خو دا دوی داسې دغه نه کوي. موږ خو د دې قوم نمایندګان یو او د دې ملک اوسېدونکي یو او د دې صوبې خیرخوا یو د دې ولس خیرخوا یو دوی چې د چا سره اړیکې دي او د چا سره تعلقات دي د هغې خیر به غواړي موږ د خپل ولس خیر دا دوی چې کومه خبره کوي نو دا خو امن طرف ته نه بوځي که نه چې کور کمانډر په کور د حملو شي به بل دی شي میزایل دلته راپروځي دلته راپروځي نو لکه چې دې وخت کې افغانستان پلس خو زه نه یم جواب دی دا خو د هغې نه تپوس وکړو چې ټارګټ چې عالمان دي بیا جمعیت خو لکه موږ پکې ډېر تاوان موندو. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو عطاالرحمن صاحب نن پریس کانفرنس هم کړی دی په هغې کې تفصیلي خبرې هم کړي دي خو موږ هم دلته کې دغه جامعه کې موجود یو او عطاالحق درویش صاحب نو ډېر ستر مشران چې کوم دي په دغه موقع باندې موجود دي خو سبا چې دوی کومه لایحه عمل جوړ کړی دی خپل ورکر ته عام ولس ته او د شیخ صاحب مینوالو ته دغه دعوت ورکوي چې دې کې شرکت وکړي.